د دې صورت په حدیث مبارکو کې ډېر فضیلتونه راغلي دي، ډېر فضیلتونه راغلي دي. حدیث مبارک کې راځي چې الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 1000 کال اړوان دی، 1000 کال اړوان دی. د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 1000 سال مخکې تلاوت وکړو د سورۃ یاسین او د سورۃ طه. نو چې ملائکو واورېدو نو ملائکو وی چې سم مبارک امت به هغه خلق چې دا 2 سورتونه غي د ورکول شي. د ځمکې او د اسمان د تخلیق او د پیدایش نه 1000 کال اړوان دی الله تعالی د دې دوه سورتونو تلاوت وکړو، نو ملائکو باغی باندې رشک وکړو. بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں من قرأ سورہ یاسین فی صدر النهار، چا چې سورۃ یاسین د ورځې په اول کې اولستو، قضیت حوائجه، الله تعالی به د ټول حاجتونه د ورځې پوره کړي. زما محترم دا په ځان باندې لازم وګرځوي چې د سبا د خطونه بعد د سورۃ یاسین ځان سره وایي، کا د موز نه مخکې دی او رستو دی. مثال سباو خطید بانګ ویل شر سار ان بس سورۃ یاسین وایي، ځکه حدیث کې راغلی دی فی صدر النهار، د ورځې په اول کې. وایي کنه بعضې خلک وایي د سار د موز نه بعد لازمي نه ده، بس خو چې سحر کې دی ولستو نو پکار دی ښه. بل ځای کې ما یو روایت کتلی چې څوک ماښام نه بعد ماښام یا ماوستن سورۃ یاسین وایي او په دغه شپه کې دله مرګ راغی، نو د قیامت پر ورځ باندې به دی الله د شهیدانو په سب کې پاسوي، دا مرګ به د شهادت وي، دا مرګ به د شهادت وي. او روایت کې راځي لكل شيء قلب وقلب القرآن سورہ یاسین، د هر چیز د پاره زړه وي او د قرآن شریف زړه چې کوم دی نه څه شی دی سورۃ یاسین دی. نو چې څوک سورۃ یاسین وایي الله به د زړه ته سکون ورکوي، خیر بوله ورکوي. نو سورۃ یاسین په ځان باندې لازم وګرځوئ ښه، سورۃ یاسین په ځان باندې لازم وګرځوئ. زما رونو زما خویندو ټولو ته وایم سحر یې وایي ماښام یې وایي. سحر سورۃ یاسین وایي د دې لپاره چې الله په وعده کړي د ټولې ورځې، د ټولې ورځې وعده په الله کړي دي. او د ماښام نه بعد دې لپاره وایي که دغه شپه کې مرګ راغی نو الله به د شهادت والا مرګ درکوي. بل د دې نوم د قلب القرآن، ان د دې د مؤمن دپاره لازم ده چې دې په ورځ او شپه کې خامخا سورۃ یاسین وایي، ځکه د قلب تعلق د زړه سره دی چې د ده زړه منور وي د قرآن په انواراتو. یو ځای کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څوک چې سورۃ یاسین د الله د رضا دپاره ولولئ داغه تمام ګناهونه سابقه الله معاف کړي. او بیا وفرمایل دا سورت په خپلو مړو باندې ضرور لولوئ، چې کله ته پوه شئ دا سړی زنکدن دی وفات کېږي نو سورت یاسین ورته لولوئ، د دې له وجې پې الله اساني راولي. بیمار دی ولولئ الله وله صحت ورکوي. چانه لار روکه شوي سورت یاسین وایي الله به ورته لار وښیي. څوک وږی الله به له انتظام د ډوډۍ وکړي. زما محترمو سورت یاسین کیمیا ده او یاد هم کوي ښه، په یاده باندې یاد هم کوي. ځکه یو روایت کې چې ته ما ولیدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما زړه دا غواړي چې زما د امتی په سینه کې دی پروتي، نو دی په یاده باندې یاد کوي او وایي. نو مخکې خلکو سره علم نو دوره حفظ نو، خو زمونږ د مشرانو نارینه او زنانو ته به سورت یاسین یادو، سورت یاسین به ورته یادو. او زمونږ د یادو خبره ده
د مشرانو زنانو چې به د سار کې چي په خوله په دې منډو کې انا ټیم خو بلرګي بلول شو ټانټي و بلول شو نو دغه اور بهم بلو او کار بهم کو وسره به په تیزه باندې سورۃ یاسین وی په خپل انداز کې به سورۃ یاسین وی دغه برکات به قرباني او دویمه بداوه چې ماشومان وزدکاو د ماشوم په تربیت کېدو چې او دا سورۃ یاسین زمونږ د مشران ویندې کې څه چل دی او دغه د خلیله به زدکاوم کوم سورۃ چې په کور کې بار بار لوستل شي دا یاد شي د الله پاک یاد کی بنده ته دا آسان کی نو دا وایي خاپ کورونو کې په تیزه باندې وایي بچو ته وایي په خپل بچو باندې یاد گئی چې دی وایي سورہ دا د بناتو مدرسې دي یا د بنینو د جمعاتونو کې درسونه دي نو زه د ټولو استادانو د قاریانو او د باجیګانو خدمت کې د عرض کوم چې تاسو کوشش ته دیو گئی چې د ناظری سره خپل ماشومان او شاګردانو ته سورۃ یاسین یاد کړي ته دې ډېر لوی برکات راغلي دي چې زمونږ هر ماشوم ته سورۃ یاسین په یاد باندې یاد یو وایي ښه د ویلو اهتمام پم کوي دیو جن الحمدلله زموږ په مدارسو کې د سحر د سورۃ یاسین او د ماخام سورۃ واقعہ دا ډېر په اهتمام سره ویل شي ډېر اهتمام سره او باغی کې چې بنده تربیت وشي بیا نه پاتې کیږي بس مونږ چې بسار سلام وګرځاو کنه نو بس کتابونه هم ګرځي لکه چاله بنوتن پکې به وي او چې چاله به ورته نو په یاد باندې به وي مدرسه کې والحمدلله غ تربیت دی او سار په خلی باندې ډایرکټ جاری شوی کله کله بنده پوهم نه چې وګورین چې ته مبین نړیدلې ولې دا غ تربیت وشي د انسان پاغه دا کې واغلی شي او زما خپل ترتیب دار چې سار د کوروزم دعاګانې د کور د وته دو د حفاظت د پاره دعاګانې او دغه نه بعد سورۃ یاسین نو چې سو جمعه درسېګم نو الحمدلله پوره شوی دا زدي د پاره نو هم چې کین تاسو ته لوی اورونه کوم خودی د پاره چې بنده چا سر سبق وای نو دغه په اعمالو باندې نظر ساتي نو دې لپاره وام چې بای تاسو هم وای منګ هم وای تاسو هم وای د سورۃ یاسین ډېر لوی برکات دي ډېر لوی فضیلتونه دي نو سار کې خامخا وای ماستنی او پیروای یاد کوي او چې څه مشکل د درازین په دی باندې 2 رکعات نفل کوي صلات حاجت په سورۃ یاسین باندې نفلونه صلات حاجت اسم الله ته قربت دی او چې بیا په سورۃ یاسین باندې دا بیا بالکل هغه قلب القرآن دی نو د الله د خزانو نه برای راز غوښتل دی بیا چې دا مونږه تاسو ته یادی خان بسم الله الرحمن الرحیم